بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلال جاجی انسانیت خدمتگار تاسو سره مخاطب دی. زه نن تاسو ته د خپل د بچپن د وړکتوالي یو تاریخي خبره تاسو سره شریکوم. په ویډیو تاسو لازمي وګورئ. نن چې د کوم حالات دي، سخته ګرمي ده، کمرې نه څوک بهر نه راوځي. خو زما په شانتي غریب سړی مزدور طبقه د ډیمار چې هغه بهر د غرمه ته کار ونه کړي، نو هغې بهر نه څه انکم آمدن نشته، هغې به مجبورۍ نه راوځي، مجبورۍ نه به مزدوري کوي. په دې چې ګولۍ ته چا ویلي وي چې ته ولې دومره سپیډ کې ځې، هغې چې وروسته ما پسې باروتو زور دی. نو غریب سړی چې کوم دی مزدور کار، هغه نه ګرمۍ ته ګوري نه یخنۍ ته ګوري. رابو شو هغه زما د بچپن خبرې له د وړکتوالي خبرې له. خو خدای باور وکړه دومره سخته ګرمي به وه چې ځناور به بېله ګرمۍ خراب کړي وو، فصلونه به بېله ګرمۍ خراب کړي وو. انسانانو نه علاوه ما تاسو ته دا یاد کړل چې کله به باران نه کېدو، ما باور مه کوئ، په الله باور وکړئ. نو جومات سپیکر کې به اعلان وشو چې ای خلکو نن 9 بجې تاسو پلانکي ګراونډ ته راوځئ، 2 رکعاته سوالات حاجات مونځ به وکړلو. نو الله پاک ته به په جړا شول، سوال به وکړو چې الله ته خیر او د رحمت برانونه وکړي. خو خدای باور وکړه چې دا ما ته یاد وي چې کله به مونږ دا مونځ وکړو 2 رکعاته صلات حاجات، دوام به الله له وکړه، سوال به ورته وکړو، سوال به الله پاک قبول کړو چې هغې ځای نه به موږ کور ته واپس ترو. دا رقم باران به د الله پاک د رحمت باران به چالو کړو. خو د خبرې مقصد مثلا چې نفس سبا نفس نفسي دی، یو مري بلي سر ته ولاړي غم یې نه کوي. ای زما ایماندارو، نفس نفسي پرېږدئ، خدای پاک ته په جړا وجاړئ، د یو بل ښه وغواړئ، د یو بل بد مه غواړئ. دا ګرمي یخني دا ژوند سره تړلې خبرې دي. او دا تاسو ته ما یو مثال درکو. الله وایي زما په در کې څه کمی نشته، ای انسانه ما نه په چغو چغو غواړه، تا ته به څوک فغور در نه کي. خو که ته نفس نفسي کوې، ځان ته ښه خوښوې او بل ته کنده خوښوې، نو په دې الله پاک ډېر زیات خفه کېږي. خو خدای که ښه ورځ وګورې. د ویډیو مقصد مې دا دی چې د ګرمۍ موسم دی، برای مهرباني وکړئ چې کوم وس 10 والا خلک دي، خپل کور مخې ته یو چاټی کېدی یا یو کولر کېدی. په دې ګرمۍ موسم کې هغې کې اوبه یخې ایږدږئ چې یو مسلمان بلکې یو انسان چې هرې طبقې سره تعلق ساتي، د الله پاک مخلوق دی که نه، چې یو ګیلاس اوبه څکي، نو تاسو ته به انشاءالله ډېر الله پاک ثوابونه درکوي، بده ورځ به نه ګورئ. او که د یو بل باندې ونه رحمېږئ او په خپله ایسي ته وده پروت وي او بل د چت لاندې پروت وي، د پکي دره کې هم نه لګېږي، او ته چې بهر راوځې که نه، نو بیا وایي چې ډېره سخته ګرمي ده. د افسوس مقام دی چې ته چا ته د چت پکي هم نه وي، غرمه ته پروت وي، تا چېرته د هغه احساس تا سره شته؟ تا چېرته هغه نه تپوس کړی چې ګرمي څه وي؟ نه. زما د ویډیو مقصد څه دی؟ زه بلال جاجي د انسانیت خدمتګار، زه تاسو ټولو ته دا پیغام مې درکړلو چې خدای پاک ته توجه شئ، الله پاک ته په سجدې پرېوځئ، وجاړئ. انشاءالله نه به دا ګرمي در باندې اثر کوي او نه به سخته یخني در باندې اثر کوي. خدای پاک به ستاسو حفاظت کوي. خدای پاک د زړونو مالک دی، هغه زما او ستا زړه له ګوري. نفس نفسي پرېږدئ، الله د خیر او رحمت برانونه وکړي د دې بوټو دپاره، ځناورو دپاره، انسانانو دپاره. باران د الله پاک یو رحمت باران وکړي. دا زموږ تاسو ټولو ته د فایدې سبق دی. والسلام.